بدر کې اسیران کله چې د بدر جنگ ختم شو د قریشو او یا سرداران قتل شو او یا گرفتار شو. کم سرداران چې ووجل شو د هغوی د لاشونو متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې د بدر په دې کنده کې دی وغورځولی شي، مګر د امیه ابن خلف لاس دومره خراب شوی و چې د هغې نه زغره راویستله نو لاس یې ټوکړې ټوکړې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو هغه په مغازه کې په خاورو کې دفن شو، خښ شو. عتبه ابن ربیعه دا د ابو حذیفه رضی الله عنه پلارو، زوی صحابیو، پلار کافر مردار سو. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې د ده لاش دې په کوهي کې وغورځولی شي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو حذیفه ته وکتل چې په چهرې د غم نښې ښکاره شوې، خفه شو ځکه پلار یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ابو حذیفه لکه چې په پلار د دې حالت کې ولید خفه شوي. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورته وایي په الله مې د قسمي چې زما زړه کې څه خیال نه دی راغلی، صرف دومره خبره ده چې زما دا پلار صاحب رای و، حلیم و، بردبار و، نرم و او صاحب فضل و. زما دا امید و چې د دې ښو صفتونو د وجې نه به دی مسلمان شي. اوس په دې سوچ کې شوم چې دی په کفر کې مړ شو، دقې خبرې ته خفه یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو حذیفه رضی الله عنه دپاره د خیر دعا وکړه. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د ابو طلحه نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریشو څلېرویشت سردارانو د لاشونو متعلق دا حکم وکړه چې دا دې کوهي کې واچولی شي. کوهي کې چې کوم وغورځولی شو هغه مشرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت شریفه دا و چې کوم ځای کې به غلبه او فتح وشو نو 3 ورځې به هلته قیام کوو. دقه شان بدر کې هم د فتح نه وروسته 3 ورځې قیام وکړو. یو ځل روان شو، صحابه هم ورپسې شو. د صحابه خیال شو چې کوم طرف ته ضرورت ته به ځي، دی کوهي په غاړه ودرېده او هر یو ته نوم یاد کا، اے عتبه، اے شیبه، اے امیه، اے ابو جهله، مونږ سره چې خدای کومه وعده کړې وه د فتح هغه یې را سره پوره کړه. تاسو سره چې خدای کومه وعده د عذابونو کړې وه هغه یې در سره پوره کړه که نه؟ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. بخاری شریف روایت دا ده، محمد ابن اسحاق روایت کې دا اضافه ده چې د دې کوهي والاو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطاب وکړو چې تاسو ډیره بده قبیله د نبی وای، تاسو خلکو زما تصدیق وکړو، تاسو زما تکذیب وکړو، خلکو ما ته د اوسېدو ځای راکړه، تاسو را سره قتال شروع کړو، خلکو زما مدد وکړو او تاسو راته خائن ویلی، تاسو صادق سړی کاذب وګاڼه، الله دې تاسو ته بده جزا درکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته عرض وکړو ای د الله پیغمبره دا څنګه ته خو بې روحه لاشونو سره خبرې کوې، دوی اوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زما د په هغه ذات
قسمی چې چا قبضه کې زما روح دی چې زما خبره تاسو نه ښه اوري لیکن جواب نشي راکولی. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دې باره کې یو اوږده قصیده ده، د هغې یو څو شعرونه دا دي: ینادیهم رسول الله لما قذفناهم کباکب فی القلیب. کله چې موږ دا جماعت په کوی کې وغورځاو، نبی علیہ السلام ورسره بیا خبرې وکړې: الم تجدو کلامی کان حقا و امر الله یأخذ بالقلوب. تاسو زما خبره حق پیدا نکړه او د الله حکمونه خلق د زړه نه قبلې، تاسو ولې قبول نکړه؟ فما نتقو ولو نتقو لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصیبی. دوی خبرې نشوې کولی، او که چېرې خبرې کولې نو خامخا داسې به ویلې وی تا رښتیا ویلي دي او ته د ښې رایې خاوند دی، خو موږ بد کړي چې ستا خبره هم نه ده منلې. د دې حدیث شریف نه د بخاري شریف معلومه شوه چې مړي پیل جمله خبرې اوري، دا د جمهور صحابه او تابعینو مسلک دی. د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې لوی فتح زیر او خوشخبرۍ دپاره مدینې منورې ته قاصدان ولیږل چې مدینې خلک خبر شي. د مدینې بره حصې ته عبدالله ابن رواحه ولیږه او کوزې حصې ته زید ابن حارثه ولیږه. اسامه ابن زید وی چې مدینې منورې ته دا بشارت د فتح هغه وخت کې راورسېده چې کله موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي حضرت رقیه رضی الله عنها باندې خاورې اچولې. عثمان رضی الله تعالی عنہ بدر کې نو شریک شوی، کور والای بیمار وه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې تم لاړ شه او زم لاړ شم نو د دې خدمت به څوک کوي؟ دا وفات شوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو. فتح زیره داسې وخت کې راورسېده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لور خلکو خاورې اړولي. عثمان رضی الله تعالی عنہ بدرینو کې نه دی حقیقتا، خو تاسې چې د بدرینو نومونه وګورئ په څلورم نمبر پکې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی. ولې ځکه حکمن بدری دی، د نبی علیہ السلام په حکم پاتې شوی و، غنیمت کې ورته حصه میلاو شوی وه. زید نه خلک راتاو شو، د زید نه، زید ابن حارثه نه. ورته وی څوک څوک مړه شو؟ وی عتبه مړ شو، مردار شو، شیبه، ابو جهل، زمعه ابن الاسد، ابو البختری ابن هشام، امیه ابن خلف، نبیه او منبه د حجاج زامن. وی ما ورته ویل چې دا خبره رښتیا ده؟ وی ویل چې قسم دی رښتیا ده، دا ټول مړه شو. خلک ډېر خوشحاله شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان دی او یا کسه ورسره د بندیانو ډله ده، د کافر د قریش، دا ورسره را روان دي. کله چې مقام روحا ته ورسېده نو سم مسلمانان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته ورغلل او نبی علیه السلام ته د فتح مبارکي ورکوله. بدر کې چې کم بندیان مدینه منورې ته راورسېده او یا کسان، دی باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیر توصیه. دا بندیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه تقسیم کړه او صحابه ته ویلې چې د قیدیانو باره کې زه تاسو ته د ښه سلوک وصیت کوم چې دوی سره به ډېر ښایسته سلوک کوئ. د صحابه د ښه سلوک حال سو، غربت ډېر و، خوراک به نه و، چا سره به یو کس بندي و او چا سره به دوه و، کور کې به د یو کس یا د دوه کسو خوراک و،
نو دا خوراک به دې قیدي ته ورکاو او خپله به په کجورو ګزاره کوله. د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورورو ابو عزیز ابن عمر دیم په قیدیانو کې و. دی بیان کوي چې د کوم انصاري په کور کې زه ومه نو سهار او ماښام به لږ شانې ډوډۍ پخېده، ډېر څه به نه و، هغه به یې ما ته راکوله او د خپل او بچو به په کجورو ګزاره کوله او زه به ډېر شرمنده وم. ما به ورته ما ته یې مه راکوئ، دې بچو ته یې ورکوئ. هغوی به ویلې نه، موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې د بندیانو سره ښه سلوک کوئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم و چې دوی څه کولی شي، موږ سره اوس اسم ګیر دي، نو ښه سلوک کول ورسره پکار دي. د بندیانو نه فدیه به واخیستلی شوه او خوشې شو. سب خوش نصیبه پکې بیا مسلمانان شو چې ایمان یې راوړو او څه په حالت د کفر کې وفات شو. د بدري صحابه ډېر فضایل دي، حدیث شریف کې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یوه موقع فرمایل په تحقیق سره الله د اهل بدرو طرف ته د رحمت نظر کړی دی او دا یې ویلي دي اعملوا ما شئتم، کوئ چې څه کوئ، فقد وجبت لکم الجنه، ستاسو دپاره جنت واجب دی. جبریل علیه السلام راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي ستاسو بدرین مبارک کې څنګه رایه ده په دې ځمکه کې؟ او ورته وایي مونږ بدرین خیر اهل الارض ګڼو چې په ځمکه کې د ټولو نه غوره خلک دي. جبریل علیه السلام ورته وایي مونږ اسمان کې هغه ملایکې غوره ګڼو چې کومو بدر کې شرکت کړي. علماء کرامو د بدر د صحابو نمونه ذکر کړي دي او د هغې یوه لویه جریده ذکر کړې ده چې په هغې کې 314 یا 314 او یا 315 دي. په بدر کې 14 صحابه شهیدان شوي وو. د هغې باره کې الله تعالی دا حکم نازل کړی دی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ګمان مه کوئ په هغې کسانو چې ووژل شي د الله لاره کې د مړو، بلکې دوی ژوندي دي، د رب په نیز باندې دوی ته رزق ورکول کیږي. اول پکې عبیده ابن الحارث ابن المطلب مهاجر صحابه و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقام صفرا کې دی دفن کا، په لاره کې. یو ځلې وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهو سره مقام صفرا کې په یو سفر کې نزول وکړو. صحابه راغله چې دلته خو د مشک او د عنبرو بوی راځي او ډېر ناشنا ښایسته بوی په موږ لګېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تاسو تعجب کوئ، دلته د ابو معاویه قبر دی. ابو معاویه د حضرت عبیده ابن الحارث کنیت و، د هغه د جنت خوشبویي ده چې د د قبر نه راوچتېږي. عمر ابن ابي وقاص دا مهاجر صحابي و، د سعد ابن ابي وقاص کشر رورو. سعد ابن ابي وقاص وایي چې کله بدر ته خلک جمع شو ما دا رور عمر ولیده چې دې خوا او اخوا پټېده. ما ته تپوس وکړه چې دا څه کې؟ وایي زه ما سره دا خوف دی اسې نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې وګوري او کشر مې وګڼي واپس مې نه کړي نو ځکه پټېږم. بل پکې ذو الشمالین او مهجع ابن صالح د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه آزاد شوی غلام.
سعید بن المسیب رحمه الله نه منقول دی چې د جنگ په وخت کې د حضرت مهجع رضی الله تعالی عنہ په ژبه داسې الفاظ راتله، انا مهجع و الی ربی ارجع، زه مهجع یم او د رب طرف ته رجوع کوم، اوس به رب ته ځمه. شپږم پکې صفوان ابن بیضاء مهاجر صحابي و. دا شپږ پکې مهاجرین صحابه او باقی اته صحابه کرام په شهداو کې انصارو. سعد ابن خیثمه رضی الله تعالی عنہ، یزید ابن حارث، مبشر ابن عبد المنذر، عمیر ابن الحمام، دا ټول بختور صحابه کرامو. رافع ابن معلا انصاری، حارثه ابن سراقه انصاری، عوف ابن حارث انصاری، معوذ ابن حارث انصاری، دا سورلس پکې شهیدان شوي او اویا کسه د هغوی نه سرداران مردار شوي او دا جنگ د مسلمانانو په خیر او په فتحه سر ته ورسېده. او دا عظیم جنگ و د اسلام ابتدایي چې د مسلمان حیثیت پکې بهر ښکاره شو. خلکو وپېژندل چې مسلمانان یو عظیم قوت دی.